افغانستان کرکټ ټیم یو ځل بیا کمال وکړو د زمبابوې په خلاف باندې د اوډیای چې کوم سیریز دی په هغه کې پهلا میچ د زمبابوې نه وګټو. زمبابوې هم حیرانه وي چې ټیک د زمونږ جلدي وه تو کور ته د تلو دپاره خو دومره هم جلدي نه وه څومره چې د افغانستان کرکټ ټیم دی څومره جلد فارغه کړو جلد یې فرې کړه. او زمبابوې په دې خبر باندې هم سوچ کوي چې خپله فیصله هغې ته څومره ډېره زیاته ګرانه پرېوتله. هغه نن تاسو په دې میچ کې کتلی شئ. زمبابوې اول ټاس ګټلی او د بالینګ فیصله یې کړې وه. د دغه په جواب کې د افغانستان لوبډلې 278 رنز وکړه د 6 وکټو په نقصان سره. خو دومره جل هغه ختم شو د زمبابوې ټیم چې زمبابوې په خپله باندې هم دا سوچ نه وکړی. د افغانستان ډېر تجربه یو ټیم دی او ډېر زیات ناشنا یو ټیم دا دی چې یاره داسې کمال به وکړي او داسې ان ایکسپیکټډ کار به وکړي چې ټول خلک بس هم حیران کړي. لکه په یو داسې موقع باندې به په یو داسې ټیم نه میچ وګټي چې هغه به انبیټیبل ټیم وي، هغه به یو داسې ټیم وي چې ډېر زیات سټرانګ به وي، هغه به یو داسې ټیم وي چې ډېر زیات چیمپئن به وي. خو په داسې موقع باندې هغه داسې ګیر کې خیر زمبابوې چې کوم دی دومره خاص ټیم خو نم دی خو په داسې طریقه باندې چې افغانستان کوم نن میچ ګټلی دی نو دا لږه د سوچ خبره ده د زمبابوې دپاره د افغانستان د او د چا دپاره نور نه. خو زمبابوې دپاره سوچ خبره دا ده چې یاره زمبابوې چې کوم دی دومره کمزوری ټیم بیا هم نه دی. هغوی هم ډېر زیات داسې ټیمانو ته میچونو کې شکست ورکړی چې ډېر زیات په امپورټنټ میچونو کې زمبابوې هغه ټیمانو ته شکست ورکړی. خو افغانستان چې ورسره کومه نن لوبه کړې ده او په کوم طریقه باندې ته افغانستان دغه میچ وګټو نو زمبابوې په مکمل طور باندې حیرانه کړې به خامخا یي. 278 رنز ټارګټ و د افغانستان د طرف نه او د دې په جواب کې زمبابوې صرف او صرف په 450 رنزونو باندې ټوټل ټیم د زمبابوې آوټ شو په 450 رنزونو سره. لکه دا ډېره زیاته عجیبه غونده کې خبره ده. په بیټنګ باندې د افغانستان د سایډ نه خبره کوو صدیق الله تل ډېر وخت تر په انتظار باندې وم دې سړي دی بیټنګ ته او ما ویل چې صدیق الله تل به نن بیټنګ کوي سبا بیټنګ کوي. نن هغه چې کوم هغه کاته وه هغه ډېر په ښه طریقې سره صدیق الله تل کولاو شوې ده. انشاءالله ګورو په روان میچونو کې هم دغه شانته خبر پرامس کوي. دې سره عبدالمالک هم نوی بیټسمن دی نوی کلاړي دی هغه هم 4 رنزونه کړي او حشمت الله شاهدي هم یو کم 10 رنزونه کړي. که د افغانستان په بالینګ باندې خبره وکړو دا دومره کم رنز کې چې د زمبابوې ټیم ختم شو نو په دې کې زبردست او بهترین بالینګ چې چا کړی الله محمد غضنفر ډېر بهترین بالینګ یې کړی دی. لکه صرف او صرف 9 رنزونه یې ورکړي دي په 4 اوورو کې غالبا او 3 وکټې ترلاسه کړي. دې سره نوید زادران هم 3 وکټې ترلاسه کړي ډېر بهترین بالینګ کړی او فضلیق فاروقي هم 2 وکټې ترلاسه کړي. دا د افغانستان هغه پلیرانو په دې کې کنټریبیوشن دی هغه پلیران په دې کې شامل دي چې دا ډېر نوي کلاړین دي او تازه فرش کلاړین دي څنګه چې صدیق الله اتل دی عبدالمالک دی په بالینګ کې غضنفر دی نوید زادران دی دا ټول نوي کلاړین دي او د افغانستان ټیم همدې خلکو ته پاتې کېدو والا دی دا بیا دا ټیم سنبالي. نو نن چې کومه لوبه شوې ده د زمبابوې سره نو ډېر زیات په وخت یې فارغه کړي او ډېر زیات په وخت یې کور ته لېږلي دي. ډېره بهترینه لوبه شوه ټول افغانستان ته ټولو پښتنو ته دغه زبردست او ښکلې بریا ډېره زیاته مبارکي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ انشاءالله میلاویږي نوي ویډیو کې. تر هغه دمه ما بیا طارق شاه ته راکړي اجازت. د الله په امان.